أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله رب العزت فضل و مهربانی دا چمنگو تاسو الله خپل کتاب تکې نولو د معمول مطابق څنګه چې موږ اعلان کړو وعده کړو چې د دوره تفسیر د رمضان مبارک نه بعد د لفظي ترجمه دوره وکاو. نن د الله په فضل او مهرباني باندې داغي افتتاح ده. زمون د دوره طرز او طریقه ودای چې مقصود په دې دوره کې صرف ترجمه د الفاظ او د زمون استاد مقصود وای. مسائل یا تفسیر کول هغه په لوی دورو کې لکه څنګه رمضان دورو کې هغه تیر شو، نو د زه مناسب د صورت مقصد و صرف مونږ بیانو. د هر صورت په ابتدا کې مختصر یو ځای کې لفظ راشي، دا لفظ غني معنی یا توجیهات وی، نو چې کوم آسان وی هغه به مونږ بیانو. او مقصود و زمونږ دای چې دا الفاظ ترجمه زمونږ رونه خوین دی هغه په آسانه طریقه باندې زده کی. نو دا ترجمه تفسیر په لږ وخت کې کیږي نه، نو دیو چې صرف ترجمه د الفاظ او مونږ کوو په مختصر ورځو کې تقریبا زیات نه زیات 15 یا 14 ورځو کې دا دوره به مونږ اختتام تر رسو ان شاء الله. نو مثلا درس یو سپاره دا یا دو سپاره د هر څومره سبق چي دي اوریدون کې بعضه وقابل وي بعضه وکمزوري لکه زمون په شان. نو په کار دا چې ځان سره پنسل او خپل قران مجید کې دي یو لفظ ترجمه او ذکر راشي ناشناوي ګرانوي غزان ته ولي د کاغذ سات زین ته کوزنه شي رست هغه باندې نظر وګرځي هغه زده کی. یو سره بیا په ترجمه او لفظ باندې پوه نشي نه وي تاسو هم کولای شي. نو ان شاء الله په دغه طرز باندې طریقه باندې مون تفسیر د قران کریم شروع کوو. سورۃ فاتحه د دې سورۃ مقصد دی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اثبات د الوهیت خاص الله لره، اثبات د توحید الله لره. فاتحه د حصے دا اولې سکه د الله پنځه صفاتونه بیانېږي. دویم حصہ د الله او د بندگانو ترمنځ شریک ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریم حصہ کې د بندګ د دریو قسم خلقو د دریو ډلو داغي بیان کیږي. یو ته مؤمنان وای منعم علیهم، دویم مغضوب علیهم، او دریم ضالین. یا بعض علماء په دې دیم ډله د يهود او دریم د نصاراو، یا دیم د کفار او دریم د منافقینو. دا آسان حل د صورت دی او مقاصد اربعام په صورت کې بیانېږي. اثبات د توحید، اثبات د رسالت، صداقت د قران او اثبات د قیامت. اثبات د توحید اول کې د الله صفات بیانېږي، اثبات د قیامت مالک یوم الدین، صداقت د قران اهدنا الصراط المستقیم، او صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراط الذین انعمت علیهم. اعوذ بالله د قران په آداب کې اعوذ بالله بسم الله لستل په ابتدا کې دا سنت دي. اعوذ بالله او بسم الله ترجمه کوو، بیا داغه نه بعد الفاظ ترجمه شروع کوو. اعوذ بالله پناه غواړم په امداد د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوی نه. بسم الله الرحمن الرحیم
امداد دنم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم زو د الله کتاب. الحمدلله بهتر صفاتونه خاص الله لردی، یا صفات د کمال خاص الله لردی. رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی، تربیت کوونکې د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی. یا الرحمن عام مهربان دی په مهرباني عام سره، او الرحیم خاص مهربان دی په مهرباني خاص سره. مالک یوم الدین الله مالک اختیارمند د ورځې د قیامت دی، د ورځې د بدلی دی. ایاک نعبد الله خاص ته عبادت کو مونږه د بل چا عبادت نکو. و ایاک نستعين او خاص ته امداد واړو د بل چا نه واړو. اهدنا الصراط المستقيم الا کلک مونږه پلار نیغه باندې. اے الله اوخه مونږ ته لار نیغه پاینده کی. یادرو معنی کوي اهدنا الصراط المستقيم اے الله اوخه مونږ ته علم د قران. صراط مستقیم د الله عبادت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا او قران ته صراط مستقیم ویل شوی دی. صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې احسان کړی دی تا پاغي باندې، چې هغه څلور ډلې دي: انبیاء علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحین. غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړی شوی پاغي باندې، چې هغه سره د علم گمراشي. ولا الضالین او نه دی بیلاری شوی، نه دی گمراهان چې هغه د سر علم نږدې کوي. یا غیر المغضوب علیهم الله مخه متلار د کسانو چې غضب کړی شوی دی پاغي باندې. ولا الضالین او نه لار د گمراهانو. امین. الله دا دعا زمون قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. او سورۃ بقرہ کې اهم مضامین سلور بیانېږي او دا دعوت سورۃ دا اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی. اول 15 آیاتونو کې صفات د مؤمنانو، داغه د دنیا او د آخرت حکمونه الله بیانوي. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. پدې کې علما ډېر بحث کوي، خو اسانه خبره ده الله اعلم بمراده، الله د دې په مقصد باندې خپويږي. ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب دا قران کریم یو لوی کتاب دی. ذالک الکتاب دا قران کریم یو لوی مکتوب دی. لا ریب فیه اس شک نشته په دې کې چې دا الله د طرف نه راغلی دی. هدل للمتقین دا قران هدایت دی، رڼا د پاره د متقینانو. یا هدل للمتقین دا قران کلکواله د پاره د متقینانو. لا ریب فیه یو معنی دا شو شک پکې نشته چې دا الله د طرف راغلی دی. دویم معنی علما دا کوي لا ریب فیه اے خلقو شک مکوئ په دې کتاب کې. یا دریم معنی لا ریب فیه لا ریب فی ہدایته نشته شک په هدایت د قرآن کې. یا لا ریب فیه هدل للمتقین نشته شک په قرآن کې چې دا هدایت د پاره د متقینانو. دا یقیني خبره ده. الذين يؤمنون بالغیب دا ولنه صفات د متقینانو او کسان چې ایمان راوړي په غیب باندې. ويقيمون الصلاة او پابندی کوي د مانځه. دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون او داغي مال نه چې ورکړل موږ دوی ته خرج کوي د الله په لار کې. یا مما عام د کمال وی کا علم وی هر نعمت چې الله بندل ورکړل دي. ومما رزقناهم ينفقون او د هر هغه سنا چې موږ ورکړي دوی ته خرج کوي د الله په لار کې. والذین یؤمنون بما انزل الیک سلورم صفت او کسان چې ایمان راوړي هغه کتاب باندې یا هغه وحی باندې شرع لګل شوی د تا پیغمبره. وما انزل من قبلک او هغه کتابونو باندې شرع لګل شوی ستانه مخکې.
وبالآخرة هم یوقنون دا پنځم صفت د مؤمنانو او پورز د آخرت باندې هم دوی یقین کوي قیامت خامخا راتلونکی دی برحق دی رښتینی دی د دنیا حکم اولئک علی هدى من ربهم دا کسان دی په هدایت باندې دی پرانا باندې دی طرف درب د دوینا دنیا کې پس ملار دی د آخرت حکم واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دی دی پینزو آیتونو کې بیان د مؤمنانو داغي پینزو نخي د دنیا او د آخرت حکم دو آیتونو کې بیان د کفارو ان الذين كفروا سواء عليهم یقینا هغه کسان چې هغه کفر کوي د زده او د عنادنا یا کفرو جپټه کا حق لر دوی د زده او د عنادنا سواء عليهم برابر خبر د پدی باندې انذرتهم کته بیانو کې دویتا ام لم تنذرهم او کته بیانونه کې پیغمبر دویتا لا یؤمنون دوی ایمان نراوړي زکا زدیان عنادیان دی ختم الله علی قلوبهم دا د دنیا حکم دی اسباب د کوی بنشوی دی ختم الله علی قلوبهم مہر والد الله د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دې په وګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې پردې دي د آخرت حکم ادا دی ولهم عذاب عظیم او دې لرا عذاب لوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دا بیان د درې مډلې منافقین دا غي نخو صفاتونه ذکر کړي ومن الناس بعض خلقنا من يقول وسوق دي چوي آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله باندې وباليوم الآخر او پورز د آخرت باندې وما هم بمؤمنين او حال دا چې نه دوی ایمان راوړونکي ځلنا یخادعون الله دې دوکه کوي د الله سره په خپل خیال باندې یا دوی دوکه کوي د پیغمبر د الله سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر خپل ځانو سره وما يشعرون او دوی نه پويږي فی قلوبهم مرض دې پسونو کې مرض د منافقت دی فزادهم الله فزياد بکدیل الله پاک مرضن دا مرض یا دې معنا دا د اخیری دی فزادهم الله فزياد دک الله دی لرا مرضن دا مرض ولهم عذاب الیم دې پر عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب داغه چې ودې دروغ وایونکي یا ودې دروغ کوونکي کار به د دروغ کو وینای د دروغ وا و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او کله چې ویل شوی ته فساد مکوي پس مګه کې قالو وای دا منافقین انما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کوونکیو الا انهم خبردار دا منافقان چې دي هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي دوی کې شعور نشته دي واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس کله چې ویل شي ته ایمان راوړې څنګه چې ایمان راوړې مخکینو خلکو یا کما امن الناس څنګه چې ایمان راوړې صحابه الناس مراد صحابه دي کا کاملو په انسانانو کې څنګه چې ایمان راوړې صحابه قالوا اذا منافقين انؤمن كما امن السفهاء ایا موږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړو به وقوف خلکو الا انهم هم السفهاء خبردار یقینا دا منافقان چې دي هم دوی به وقوف دي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا کله چې دوی مخامخ شي کسانو سره چې مؤمنان دي قالوا آمنا وای دې موږ ایمان راوړل دي واذا خلوا الى شياطينهم او کله چې لار چې دی خپل مشرانو سره خپل سردارانو سره قالوا انا معكم نوای دا منافقین یقینا موږ خو تاسو سره وو انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوګ کوونکو مؤمنانو سره الله یستهزئ بهم الله و سزا د ټوک ورکې دوی لرا ويمدهم او الله مهلت ورکې دوی لرا فریب دوی لرا فی طغیانهم پسر کا شهید دوی کې یامهون حیران او پریشان اولئک الذین ذا کسان چې اشتروا ضلالتا
خواخ اکڑا گمراہی غور اکڑا گمراہی بالہدا پا بدلد ہدایت کے فما ربحت تجارتهم پسیس گٹاو نکڑا تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی سملار مندون کی دا لس ناخی دا منافقینو ذکر کڑی اس دا دی مثالون ذکر کئی مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا مثلهم مثال دا دی منافقینو کمثل اللذی پشان داغی کستے استوقد نارا چه بلک اور لرا فلما اضواءت ما حوله هر کله چرناشو غیر چاپیر ددنا یا غیر چاپیر د دی ورنا ذهب الله بنورهم الله بوتل رنا د دوینا وترکهم پر خود دوی لرا فی ظلمات فترو کې لا یبصرون لدن کې یا دیم ترجمه علما دا سکی اوله معنی کې د نار نه مراد اگر نه د ایمان او جدید ایمان رڼا بل کړه او زړه کې منافقت او دغه منافقت الله کارک نورای ختم شوا دیم مثال د منافقین او مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ترجمه دا سره مثلهم مثال د منافقین او مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمثل الذی پشان داغه سړی باندې استوقد نارا چې بلې کور لرا او دغل تنور کسان ناس تو هغه د لارې طلب کو وغیر اپانسی دل رنائی حاصل نکڑا فلما اضواءت ما حوله ہر کلچ چارنا شو گیر چاپیر دی انساننا یا اضواءت روخان شو رنا شو ما حوله چاپیر دی ورنا اغناس خلق راپانسی دل لار معلوم نکڑا ذهب اللہ بنورهم بوتل اللہ رنا دوینا وترکهم پر خود دوی فی ظلمات پتیرو کے لا یبصرون لدن کے نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الله مدینه ته بوته او د دغه سي پتیاره کې پادشي په مکه کې سمون دوی کان دي دا ور دو د حق نا بوکمون دوی چاغان دي د وینا د حق نا اوم یون دوی لاندې دي د لیدو د حق نا فهم لا يرجعون پس دوی نراګر دی ایمان ته نراګر سي حق تا او کسیب من السماء فيه ظلمات دا دې مثال د قران او د منافقینو او کا صیب من السماء او مثال د منافقینو مثال د قران پشان د باران د چې د بارانوي د قران مثال د باران او د منافقینو مثال د باران والو او کا صیب من السماء یا مثال د پشان د باران د من السماء چې د بارانوي فيه ظلمات فدی باران کی تیاری وی ورعدن غزار وی وبرق نو برخناوی یجعلون اصابعهم غرسوی دی گدی دوی خپل گوتو لره فی آزادهم په خپل وګونو کې من الصواعق دیار د تندرنا دیار سختو आवाजونو حذر الموت او دیار د مرګنا والله محیط بالکافرین الله راګرون کې د کافرانو لرا یا الله هلاکون کې د کافرانو لرا یکاد البرق نذیرا برخنا یخطف ابصارهم چو تختی نظرون دستر گو دوی بوزی نظرون دوی کلما اضواء لهم هر کل چرنا چدویتا مشو فیه نو دا منافقین روانی پاگی کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَكَلَجِ تِعَرَشِ پدوی باندے قامون ادرگ دوی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ کدا اللہ خوخو نخام خابوتل بیو طاقت دسترگو طاقت دغگون دوی طاقت د اوردو دوی وَأَبْصَارِهِمْ طاقت دلیدو دوی ولو شاء الله کچر خوخو د الله پاک فزور باندې ایمان راول خلقو لذهب بسمعهم نخام خابوتل بیو طاقت د غوګوند دوی او ابصارهم او طاقت د سترګو دوی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شی باندې قادر دی قدرت والا دی د دریو ډلو بیان ذکر کا اول باب د اولی سے ختم شددی زین دویم باب او په دې کې دعوت توحید او په دې باندې دلایل عقلیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے ټول خلقو خاص کا عبادت رب تاسو لرا یا ابن عباس ترجمه دا سره اعبدوا ربکم وحدوا ربکم اے ټول خلقو یو غنی رب تاسو الذي هغه ذات خلقکم لتاسو پیدا کړی والذین هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم جستاسو مخکیو لعلکم تتقون
خام خاجتا سو یریږي د الله نه یا خام خاجتا سو بچی د الله د عذاب نه. الذي جعل لكم الارض دا الله غزاد چې پیدا کړی د تاسو رسمکا فراشن فرش غړول شوی والسماء بناء او الله پیدا کړی د اسمان چت وانزل من السماء ورید برنما انبا فاخرج به من الثمرات وسراوباسی پریبو سره د میونا رزقا لكم خوراک تاسو لرا فلا تجعلوا لله اندادا واسمگر سوی تاسو الله لر شریکان وانتم تعلمون او حال دا د تاسو پویږئ ته الله شریک نشته دی الله صدر نشته دی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا دغه صداقت د قران او صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کای تاسو په شک مما نزلنا علی عبدنا دا کتاب نه چمرا لګله په خپل بنده باندې فاتو بسورۃ من مثله اسراول یو سورۃ یو دلیل پشان د قرآن باندې ودعو شهداءکم راو بلی تاسو خپل مولیان راو بلی تاسو خپل مشران راو بلی خپل مددگاران من دون الله بيد الله نا ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی په خپل خبره کې. فإن لم تفعلوا بچرون تاسو ذکر لرا ولن تفعلوا نچرن شي کول دی لرا فاتقوا النار التي پسویری دا غورنا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق د انسانان دي والحجاره او غټي دي اعدت للكافرين تیار کړی شوی د پاره د کافرانو. دی آیت کې د آخرت یاره او تخویف اخروی وو. وبشر الذين امنوا سر بشارت مؤمنانو ته زیر مؤمنانو ته وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو چې ایمان راوړ دوی منل مسله توحید وعملوا الصالحات وعملون کوي دوی نیک ان لهم جنات یقینا دوی لرا جنتون دی تجری من تحتها الانهار روان وی لاندې داغي نوالی لاندې دونو د بنگلو داغي نوالی یا تجری من تحتها الانهار روان وی خوا داغي کې ولی نهرونه کلما رزقوا منها هر کله چې رزق ورکړي دوی ته د جنتنا من ثمرتين دمیونا رزقا د پار خوراک قالوا هذا الذي وای بلا جنتیان هغه رزق دی رزقنا من قبل چراکل شو مونتا من قبل مخکد دی وختنا یا من قبل مخک دنیا کې واتو به متشابها ورکول وشدی ته دامه وی متشابها یو شان پرنګونو کې یا متشابهن همرنګ د دنیا ولهم فيها ازواج مطهره او دیلره په جنتونو کې بیان به پاکي وهم فيها خالدون او دیوا په جنت کې همیشه وي ازواج مطهره بیان به پاکي د هر قسمه ګندګو بد اخلاقونه پاکي وي وهم فيها خالدون او دیوا په جنت کې خالدون همیشه وي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا دی آیت کې جواب د شبهه د مشرکینو چاوی په قران اعتراض کو چې دا څنګه کتاب دی چې دې کې دراو او برق ذکر کیږي. نو جواب ان الله لا يستحي یقینا الله نه پریدي الله باک نه کوي اي يضرب مثلا دا چې بیان کړو مثال ما بعوضه دماشي فما فوقها یا زیاد دماشي نه په وړو کوالی کې فوق معنا د زیادت امراضی په معنا د کدون باندې کموالی باندې امراضی نو فما فوقها یا د پاسه د ماشینا یا فما فوقها یا کم د ماشینا پوړو کوالی کې. فاما الذين امنوا فسادسان چې ایمان راوړل او عام فيعلمون د یقین کوي. فاما الذين امنوا فسادسان چې مؤمنان دي فيعلمون پس د یقین کوي انه الحق من ربهم یقینا دا مثال حق دې طرف از رب دوینا. واما الذين كفروا غسان چې کافران دي فيقولون بسوائد ماذا اراد الله بهذا مثلا سيراده کړی الله پاک بهذا مثلا په دې مثال باندې يذل به كثيرا خار کوي الله په دې کتاب سره گمراهي د ډیرو خلکو ويهدي به كثيرا او الله کله مضبوطی په دې قران سره ډیر خلک یا یذل به گمراه کوي په انکار د قران سره کثیرن ډیر خلق ويهدي به کثیرا او هدایت کوي په منلو د کتاب سره ډیر خلکو ته
وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کی پدې باندې مگر فاسقان او نه گمراه کوي پدې سره مگر فاسقان خلق فاسقان ما تون کی د الله د حکمونو الذين دهوا کسان دي ينقضون عهد الله کما ته دی وعده د الله من بعد میثاقه پس د کلکوالی د وعده د الله نا ويقطعون ما امر الله به او دوی کټ کوي هغه چې امر کړی الله پاغي باندې ايو صلاه ادا کولو ايو صلاه دی او ځای کولو ويفسدون في الارض دوی فساد کوي پس مګه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دوی تاوانیان دي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دې دې نه بیان د سلور نعمتونو اول نعمت د نشنه مشته کړی اولنی آیات کې دیم نعمت ورپسې د دنیا پایدې به تاسو له پیدا کړی دي کیف تکفرون بالله څنګه تاسو انکار کوئ د الله د وحدانیت نه یا کیف تکفرون بالله څنګه تاسو شرک کوئ الله سره وکنتم امواتا و تاسو نشت فاحیاکم پس الله ژوند کړی تاسو وجود درک تاسو لرا ثم یمیتکم بیا به الله مړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا به ژوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا و تاسو دی الله ته واپس کړی شي د پاره دی حساب کتاب هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا الله غزا د پیدا کړی دی تاسو د پاره دی پاره او سوچ زمګه کی ټول ثم استوى الى السماء بیا الله اراده وکړه قصد وکړه جوړولو د اسمان ته فسواهن پس برابر کړل اسمانون لرا سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر یو شی باندې پوهه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دغه تمهید د غدریم نعمت چې تاسو د نیکه تعظیم ملائکه باندې کړو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې ویل پیغمبر رب ستا ملائکه ته إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ یقینا ز پیدا کوم پس مګه کې خلیفتن یو حاکم یا خلیفتن یو مامور یا خلیفتن لاس یو مخلوق چې یو بل پسې زرازي دنیا ته قالوا اتجعل فيها اول د ملائکه الله ته پیدا کې په دې سمګه کې مې يفسد فيها او څوک چې فساد بکې په دې کې ويسفك الدماء او تو یوي باوینه دیو بل ونحن نسبح بحمدك الله مونږه پاکي بیان او ستا په صفاتونو باندې ونقدس لك او الله مونږه پاکي بیان او استاد ذات قال ويل الله پاک اني عالم یقینا زخپويګما ما لا تعلمون فاغه حکمتونو د انسان باندې تاسو پاغي باندې نه پويږئ اني عالم ما لا تعلمون یقینا زخپويګم پاغه سبانه تاسو نه پويږئ پاغي باندې وعلم آدم الاسماء كلها او خودل الله پاک آدم علیہ السلام تعلمنا كلها د بعض رسلونو یا سرد نمونو كلها د بعض رسلونو ثم عرضهم بیا پیشکل دا نمونه علی الملائکه فرشتو تا فقال بسویل الله انبئونی خبر را قیماتا باسماء هؤلاء ونمونو دغسلونو باندې ان کنتم صادقین بتاسو رشتنی قالوا سبحانك اول فرشتو پاکی دا اللہ تعالی را لا علم لنا نشتا علم لرا الا ما علمتنا مگر وجتا مونږ علم را کړی دی انک انت العلیم الحکیم الله ته خاص ته پوهه حکمت والای قال یا آدم اول الله پاک اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکړي ملائکه تا باسمائهم پنمونو دغه سونو باندې فلما انبئهم ورکړه چې خبر ورکړي ملائکه تا باسمائهم پنمونو دغه سونو باندې قال ول الله پاک الم اقول لكم ايمان ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا زخ پویګم په پټو سن اسمانونو د زمکو باندې واعلم زخ پویګم ما تبدونا پاوج تاسو ښکارا کوي وما کنتم تکتمون او پاو سبحان تاسو پټوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړو د طرف د آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس پس سجده وکړه ملائکه
الا ابلیس مگر شیطانو نکړه ابا انکارو کده سجده کولونا واستكبر او ځان غټو غنه د آدم علی السلام نا وکانه من الکافرین او د پایلم د الله کې د کافرانو نا وکانه من الکافرین او د کافرانو نا وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وقلنا اول من یا آدم و آدم علیہ السلام اسكن وسیگا انت تا وزوجك الجنه او بيستا په جنت کې وکلا منها اخرى تزدوار د منها د جنتنا رودن پرمانا رودن پراخا یا رودن حلال او پراخا حيث شئتما کم نجستاز خوخوي یا څنګه چې تاسو دوالو خوخوي ولا تقربا هذه الشجره او منځ کې تاسو دوال دیونه تا کني دې شي فتكونا من الظالمين پس شیب تاسو ځان لرکمه کوونکی نقصان کوونکی فاذلهما الشیطان پس او خو ولید ولر شیطان عنها په سبب د خوړلو د غونې باندې یا نه دغه زینا فاخرجهما پس راوی صلی الله مما كان فيه دا وسنه چودا دواله پاږي کې وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض اول منزل شی باز استاسونه د پاره د بازو حدون دشمنان بوي ولکم فی الارض تاسلر پس مگا کی مستقرن اسیدل دی ومتاعن الہین او پایده دا تر یو وقت پوری ادری نعمتون بیان شو دریم نعمتو استاو دا نکر تعظیمیو که ملائکو باندو وید قلنا للملائکت اسجدو لآدم فتلقى آدم من ربهین بیان دا سلورم نعمت استاو دا نکر نا خطائی شو اغم ورطا معاف کرا فتلقى آدم من ربه پس واغستی آدم علیہ السلام دو طرفا در خپلنا یا پس ازدکڑی آدم علیہ السلام دو طرفا در خپلنا کلمات یوسو کلمی فتاب علیہ نتوبه ویستاپ ویلو دا کلمو باندے یا فتاب علیہ پس مہربانیو کا اللہ پا آدم علیہ السلام باندے پا قبل ولد توبه انہو هو التواب الرحیم شان دا دے دا اللہ توبه قبل ان کے مہربان دے قلنا اهبطوا منها والمنزيد ديسين جميعا طول فإما يأتينكم مني پس کچر راشی تاسو زما د طرفنا هدن پیغمبر هدن کتاب فمن تبع هدایا پس چاچ تابیدارو کا زما د پیغمبر زما د لار خودن کی فلا خوف علیہم پس نو یرا پدی باندې ولا هم يحزنون او نو دوی غم جنشي والذین کفروا کسان چې کفر کا وکذبوا او دروي بیااتنا پاتون سم باندې اولئک دا کسان اصحاب النار خواندان دور دي هم فيها خالدون دیو پدی جهنم کې همیشه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دا اول یا بنی اسرائیل د دینه خطاب خاص پس د خطاب عام نه پدې کې درې فلیته د يهود او درې خصيفات د مؤمنانو یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتي التي نعمت سماها انعمت علیکم چې ما کړې پتا سبحانه واوفوا بعهدی پروالو کې سما په وعده باندې تاسو سره دی او فی بعهدکم زو پروالو کوم تاسو په وعده چې ما سره دی و ایا فرحبون او خاص زمان يرو کوي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان راوړی په کتاب باندې چې ما را لګلې مصدقا موافق له رښتینی کوونکې د لما دا کتاب ما کوم چې تاسو سره دی ولا تکونوا اول کافر به او مکه تاسو اول انکار کوونکې د قرآن نه ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او ما خلیتا سم غره کوي پاتونو سما باندې ثمنا قلیلا قیمت د دنیا معمولی و ایا یفتقون او خاص زمان او یریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړوي تاسو حق لرا باطل سرا وتکتموا الحق او پټوي تاسو حق لرا یا وتکتموا الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او حال دادج تاسو خپويږي واقیموا الصلاة پابندو کې نماز واتوا الزکات ورکې زکات ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نا اتامرون الناس بالبر ایتا سامر کوي خلق تاب کولو دنه کوي باندې
غټلو د جنت باندې وتنسون انفسکم تاسو هروي خپل سانون لرا وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو له کتاب لرا افلا تعقلون نو تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلي ولې ځان نه پوهه کوي په کتاب باندې واستعینوا بالصبر والصلاه امداد غواړي د الله نبی صبر کول سره او صلات په موږ باندې وانها لکبیره یقینا دا کار خامخا ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه ګران پیری دونکو باندې الذين دعوا کسان یظنون چې دوی یقین کوي انهم ملاقو ربهم یقینا دوی به مخامخ کی د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او دوی چې دی خاص دی الله تبارک راګرځي را واپس کیږي با یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دیم یا بنی اسرائیل نشفق خطابات اول خطاب کې اته نعمتونه او دعا عذابونه یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتي التي نعمت سماحغا انعمت علیکم کما کړه پتا سبحان دی وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غرکلی تاسو په خلقو د خپل زمانه باندې واتقوا یوما او یریږي د عذاب د ورځنا لا تجزی نفس چې بدل ورنکي او نفس عن نفس بل نفس شی نشي بدل ورنکي او لوی نفس په ځای د بل حقیر نفس باندې شیئا نشي ولا يقبل منها او قبول بنکړي د نفس مشرکنا شفاعت شفارس ولا يؤخذ منها وبنوصي د مشرک نفسنا عدل سمال ولا هم ينصرون او نو دوی سره امداد وکړي شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ كَلَّ إِخْلَاص مَكَرِ تَاسُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دَ فِرْعَوْنَانُنَا يَسُومُونَكُمْ رَسَوَلْ بِتَاسُ سُوءَ الْعَذَابِ بَدْ عَذَابُنَا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الْبِسْتَاءُ زَامًا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او ژوندۍ به پر خو دې تاسو جن کوي داولنه نعمت بنی اسرائیل باندې چې د فرعون د قتل نه اخلاص کړل دای بچي به وجل الله دا غنه نجات ورکړه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم پد نجات تاسو کې د فرعون نا بلاء احسان د الله احسان من ربكم د طرف درف تاسو عظیم لوی یا وفي ذلكم پد عذاب تاسو کې چې فرعون تاسو بچي حلالول بلاء من ربكم عظیم امتحان د طرف درف تاسو نه لوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دادم نعمت دریاب نه مخلاص کړی کله جدا کوم غتا در دریاب فانجیناکم پس خلاص مکړی تاسو واغرقنا آل فرعون غرق مکل فرعونیان وانتم تنظرون او حال داد تاسو تکتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او کله چې مونږه وعده وکړ موسی علیہ السلام سره 40 لَيْلَةً د سلوي شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیوس خلره په خدای تو باندې نیم بعده پس دتلو د موسی علیہ السلام نه کوئی تورتا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان مشرکان شرک کوونکې ثم عفونا عنكم بعفو کرم غستا سنا نیم بعد ذلک پس دې کارنا لعلکم تشکرون خامخجتا سو شکر واسید الله وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَلَّ چورکم موسی علیہ السلام د کتاب والفرقان وبلون کې د حق او باطل لعلکم تهتدون خامخجتا سو په سملار روان شي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم ازما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا په سبب د نیول استاد اسخلره په خدای توب سره فتوبو الی بارئکم پستوبو باسه رب تاسو ته یا الی بارئکم جوړون کی تاسو ته فقتلوا انفسکم قتل گئی تاسو ملګرو خپل لرا ذالکم خیر لکم دا کار بهتر دی تاسو عند بارئکم پنځ درف تاسو فتاب علیکم پس مهربانی وو ک الله پتا سبحانه انه هو التواب الرحیم شان دا دے دا اللہ توبہ قبل ان کو مہربان دے وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَ چویلتاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا چرم یقین نکو بتا باندے
حتا نر الله جهرتن ترې چې وینو الله لره په ښکارا باندې فاخذتكم الصاعقه وسنیو تاسو لره چغي اونیول تاسو لره تندر اونیول تاسو لره چغي وانتم تنظرون حال دار چې تاسو قتل ثم بعثناكم بیا می ژوند کړی تاسو راپورته می کړی تاسو من بعد موتکم پس تمر تاسو نا لعلکم تشکرون خام خاج تاسو شکر با سید الله وظللنا علیکم الغمام او سورکم تاسو باندې وریځه وانزلنا علیکم المن اور اولکم تاسو باندې ترنجبین وسلوا او ملزان یا المن خوکسید وسلوا او ملزان کلوا من طیبات ما رزقناکم اول موږ خوري د پاکونه هغه چې موږ رزق درکړی تاسو ته وما ظلمونا او دوی کمنو کړه موږ لرا ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم فلزانون لرا یظلمون کمه کونکی واذ قلنا ادخلوا هذه القريه او کله چې ول موږ دنه شي دې کلیتا فکلوا منها فسخریتا ودینا حيث شئتم كم رجساز خو خوي رغدن پرمانا رغدن پراخا ودخلوا الباب دن شي دروازې تا سجدن سجده کونکي وقولوا حتة وایتاسو کلمه د بخنه وایتاسو کلمه لا اله الا الله نغفر لكم بخربو تاسو تا خطاياكم د ګناونو تاسو وسنزيد المحسنين او زره چې زیات بدل ورکوم نیکانو خلقو تا فبدل الذين ظلموا قولا دا بدل خپل معنا چې کینو بیا اعتراض په معنا راځي چې ظالمان وینا بدل کبه د هغه نشدي ته ویل شو نو بیا ظالمان څنګه شو د دیو علماء د بدل غړ معنی کوي کداغه معنی شنو بیا به عبارت محذوب راو باسي نو معنا دادا فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل کړه ظالمان وینا بقول په بل وینا باندې هغه بل وینا دا سوا غیر الذي قيل لهم کیا بغیر د هغه نوا چې دوی ته ویل شوی وا یا بدل په معنا د اخذ باندې او سره څه شی بدلې ورکینو بلاخلی معنا فبدل الذين ظلموا وسواغست هغه کسانو ظالمانو قولا وینا غیر الذي بغیر د هغه وینا نه قيل لهم چې دوی ته ویل شوی وا یا په معنا د قال باندې او ویل هغه کسانو ظالمانو وینا غیر الذي بغیر د هغه وینا نه قيل لهم چې دوی ته ویل شوی وا دیتا حتتن ویل شو دی ویل حنتتن فی شعیرتن فانزلنا علی الذین ظلموا فسراولک مونږه پای کسان باندې ظالمانو رجزا من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون فسبب داغه باندې چودې ماتون کې د الله د حکمونو واذ استسقى موسی لقومه کله چې طلب دوبو ک موسی علی السلام د پاره د خپل قوم فقلنا ضرب بعصاك الحجر وسویل مونږه اوه پامساس تابانه ګټ لرا چې وی وهل فن فجرت پس روان شي من حسنتا عشرت عینا دین دولسینه قد علم كل اناس مشربهم یقینا معلوم هر یو ډلتا مشربهم زید وبوس کلو دوی مشربهم ګدر دوی کلوا واشربوا من رزق الله اول مونږه کلوا خوري واشربوا اسکي من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زیتا سو پسمګه کې فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد چرې موږ صبر نکو هیڅ کله موږ صبر نکو په خوراک یو باندې فدع لنا ربک فسوال موږ لرستا دربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چراو با سملر داغ سنج سرغنوی سمکا من بقلها د تلکاریانو دینا وقصائها د بادرنګو د دینا وفومها د وګي د دینا یا د غنمو د دینا وعدسها د دالو د دینا وعد سهاو د دالو دینا د نسکو د دینا وبصلها د پیاسو د دینا قال اتستبدلون الذي
او موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي ایتاسو بدل کی غواړي هغه شی هو ادنا چې غډیر معمولی دی بالذي بدل لا شی کی هو خیر چې غډیر بهتر دی یا اتستبدلون الذي ایتاسو بدل کی غواړي هغه شی هو ادنا چې ډیر معمولی دی ایک استاس ذلت دی بالذي بدل لا شی کی هو خیر چې ایک استاس عزت دی استاس خیر او پایدا دا اهبتوا مصرا ذیلال شی خارتا فإن لكم ما سألتم پس یقینا مبتا صلاح چې تاسو غواړئ وضربت عليهم الذلة او اهل شدی باندې مهر د ذلت والمسکنه د خواري فقيري وباءوا بغضب من الله او دوی راګیر شو په غضب د الله کې ذالک بانهم دا عذاب چې په سبب د چې دوی کانو یکفرون بیاات الله انکار کو د الله د آیاتونو ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران بغیر الحق پناه قبان بغیر الحق بجرما ذالک دا جرأت وجل د انبیاء باندې دا وجل پیغمبران بما عصوا سبب د دې چې دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او دې زیاته کوونکی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين یقینا غسان چې ایمان راوړل والذین اغسان چې مؤمنان دي والذین هادوا اغسان چې يهوديان دي والنصارى والنصارى دي والصابئین عبادت کوونکي د ستورو دي من آمن بالله چا چې ایمان راوړ د سره په الله باندې نه اول امنون مراد چې په خلی ایمان راوړل دي من آمن بالله چا چې ایمان راوړ د سره په الله باندې یا منون مراد په خواني مؤمنانو نو من آمن بالله او سوک تو سیمان راوڑی پا اللہ باندے والیوم الاخر پورس آخرت باندے وعمل صالحا عملو کنیک فلهم اجرهم عند ربهم پس دا کسان چی دوی لرا اجر دوی دے پنیز در رب دوی باندے ولا خوف علیہم نبا یرق دوی باندے ولا هم یحزنون او نبا دوی غم جنشی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَّ چواغستم وعدستا سنا ورفعنا فوقكم الطور او پورته کومګه د پاسه تاسو نه غرد تور خذو ما اتیناکم واخلیا کتاب چې ما درک تاسو ته د قوتن په مضبوطی د عمل باندې واذکروا ما فيه یاد کې هغه احکام چې په دې کتاب کې لري یاد کې هغه چې په دې کتاب کې لري لعلکم تتقون خامخا تاسو یریږئ د الله نه یا ځان بچ کړئ د الله د مناهیونه ثم تولیتم بیا تاسو اورد من بعد ذالک پس دې کارنا فلولا فضل الله علیکم پس که چر نو فضل الله پتا سبحان دی ورحمته او مهربانی د الله لکنتم من الخاسرین خامخا وی بتا سورتوانیانونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم یقینا په جندل تاسو هغه سان زیاته کو استا سنا فی سبت پورز د خالی باندې فقلنا لهم پسویل منگدویتا کونو قردتن شیطانو شادوگان خاسین بد شکلا فجعلناها پسوگر ظلم دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها دپار داغی خلقو چه مخکد دینو یا لما بین یدیها دپار داغی خلقو چه حاضر دیتا وما خلفها وچ رسولاتن کیو وموعظتا للمتقین او نصیحتو دپار دا متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره یقینا الله امر کوي تاسو چالاله یو غالرا قالوا اتتخذنا هزوا او ول موسی علیہ السلام ته آیاتنی سمګرا پټو کو باندې قال ول موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناوالم په امداد الله ان اكون من الجاهلين دیو جنا چې نشم زړه جاهلانو نا دی قوم دغه عبادت کو دغه مینه محبت سره کو تفسیر ماوردی او مدارک نور ذکر کړي الله ته حکم وکړي دا غوا لاله کوي دا خپل معبود محبت د ځلن لري شو د دې په لاس دغه سپکاوي وشي نو دوی چل ول شروع کړ الله په حکم کې قالوا دو لنا ربک او له اوغړم لرستا دربنا دعا وغړم لرستا دربنا نو ژوندې پیغمبر دې دعا وغوښته شو دی وته موږ له دعا وغواړه او دې موږ له دعا وغواړه درپستانه یبین لنا چې بیان کې موږ ته
ما هي سد صفت دے غوا قال موسی علیہ السلام انه شان دے یقول وای الله انها بقره یقینا دا غوا دا لا فارض ند بډای ولا بکر ند ولا عوان بین ذالک درمیان د پمیند دی کې ففعلوا ما تؤمرون وسوک هغه جتا سامر کولې شي قالوا دعوا لنا ولدي وعلم ربك دربستانا يبين لنا چې بیان کې مونږه ما لونها سد رنگ دی غوا قال ويل موسی علیہ السلام انه شان دا یقول وای الله انها بقره دایغوادا صفراء تکسردا فاقع لونها خالص دی رنگ دی تسر الناظرین مزور کوي کتون کلرا خوشاله وی کتون کلرا قالوا دعوا لنا ربك اول دی او غړم لرستا ربنا يبين لنا چې بیان کې مونږه ما هي اسد نور صفات دی غوا ان البقره یقینا دا غوا تشابه غډوړ شوی د علنا په مونږ باندې و ان مونږیو ان شاء الله کچره خوشید الله لمهتدون خامخا سملار مندون کیو یا خامخا په جندون کیو دی لرا قال انه يقول قال موسی علیہ السلام انه شان داده یقول وای الله انها بقره یقینا دا غوا دا لا فارس ند بډای تسير الارض لا ذلول ند جوتی ند ذلیل شوی ند جوتی تسير الارض چاړ وسمک لرا ولا تسقل حرث نو مکوي پسلرا ان رټین دا مسلمه رو جوړا دا لا شیه فیها نشته هیڅ عیب پدې غوا کې یا نشته بل رنگ پدې غوا کې قالوا الان ول دیوس جیتا تا راتلو کل بالحق واضح بیان باندې په پورا بیان باندې فذبحوا فسلال کوي غوالرا وما كادوا يفعلون او نو دې چې کړه دا کار د ځلنا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کله تاسو قتل کې او تن لرا پس تاسو اختلاف کو فيها داغي بارکه والله مخرج ما كنتم تكتمون الله راستون کې داوج تاسو پټوي الله کار کون کې داوج تاسو پټوي فقلنا ضربوه پسویل من اوه دې مړی لرا به بعضها په بعض اندام دې مړی باندې کذالک یحیی الله الموتى دارنګ ژوند کوي الله مړ لرا ويريكم آیاته وقید استنقذ قدرت خپل لعلکم تعقلون خامخاج تاسو د عقل نه کار واخلې ځان پوهه کوي ثم قست قلوبكم يا سخصل زنستاسو من بعد ذلك پستری کارنا فهي كالحجاره پس دا زنستاسو شل پشان د غټو باندې او اشد قسوا بلکې سخت پکلکوالی کې د غټونا وان من الحجاره یقینا باس د غټونا لما هغدی يتفجر منه الانهار چروانی شي داغي نه ولي وان منها یقینا باس د غټونا لما هغدی الشقق چوچوي فيخرج منه الماء فسراوزي داغي نوبا وان منها یقینا باس د غټونا لما هغدی يهبط من خشيه الله چور غړي هغه الله دیارنا وما الله بغافل عما تعملون او نه الله نا خبر داغه لجتاسو عمل کوي افتطمعون ان يؤمنوا لكم ايات ستمکو دې یقینو کې بتا سبحانه وقد كان فريق منهم او یقینا ويودل دوینا يسمعون كلام الله چاورد به کتاب د الله ثم يحرفونه بیا به بدلو دی لرا من بعد ما قالوه پس دغه دې سکړو دی لرا وهم يعلمون او دوی خپو د اجتهاد الله کتاب دې بیا هم تحریف کو واذا لقوا الذين امنوا او کله دې مخامخ شي کسانو سره چې مؤمنان دي قالوا نوای داخلك آمنا موږ ایمان راوړل دي واذا خلق کله چې لال شي आवाज شي بعضهم بعضين لا بعضن بعض نور سرا قالوا نوای دې اتحدثونهم ایت خبروي دې مؤمنانو لرا بما فتح الله عليكم فاغرزن باندې چې الله کلاو کړي په تاسو باندې په تورات کې یا په هغه علم باندې چې الله کلاو کړي تاسو باندې په تورات کې ليحاجوكم به عند ربكم دې لپاره چې دلیل بونی سي په تاسو په دې باندې پنځ درف تاسو یا ليحاجوكم به عند ربكم
دې د پاره چې جګړه وو کیتا سره پدې عند ربکم پنځ طرف تاسو لیحاجوکم به دې د پاره چې دلیل بونه چې پتا سو باندې پدې سره عند ربکم پنځ کتاب درف تاسو افلا تعقلون ایول تاسو عقل نه کار نه اخلي ولې ځان نه پوهه کوي اولا يعلمون ايدين پوهه ان الله يعلم ما يسرون یقینا الله پوهه پاغ باندې دې پټوي وما يعلنون او پاغ سبحانه دې ښکارا کوي ومنهم اميون وبعضين اميان دي انپړ دي لا يعلمون الكتاب نپوهی په مطلب د کتاب باندې الا امانیه مگر صرف تلاوت یا الا امانیه مگر تشدرو یا الا امانیه مگر صرف ارزوګانې وانهم الا يظنون او ندی دوی مگر دوی ګمان کوونکي دي فويل للذین فسلكت بأغي خلق لا يكتبون الكتاب کلی کې هغه حکم لرا کتاب لرا بأيديهم بخلوا لا سن باندې ثم يقولون بأوايد هذا من عند الله داد الله د طرف نه دي ليشتروا به ثمنا قليلا دې د پارا چې واخلې دې په کتاب باندې په دې حکمونو باندې ثمنا قليلا قیمت د دنیا معمولی فويل لهم فسلاكت دوی لرا مما كتبت ايديهم دوجد اغنه چې لیکل کړي دي لا سنو وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دوی لره د وجد غسنه چې دوی کوي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده او دې چر بونه سم تور الا اياما معدوده مگر سورہ د شمار چې اصلي خورز د سخی عبادت کړو یا مراد هغه ورځ په مقدار د دنیا د ورځ باندې الا اياما معدوده مگر سورہ د شمار قل اتخذتم عند الله عهدا او پیغمبر آیتا سواغستد اللہ دو طرف نوادا وعدد توحید ان آیتا سو لا الہ الا اللہ ویلدا فلن یخلف اللہ عہده قل اتخذتم عند اللہ عہدا او پیغمبر آیتا سواغستد اللہ دو طرف نوادا فلن یخلف اللہ فشر خلاف نکوی اللہ عہده دخفل وعدے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکې تاسو وايي په الله باندې او سجتا سو پاغي باندې نه پويږي بلا من کسب سیئاتن بشکا چاچو کار د ګنا واحاطت به خطیئته او راګراو ک د انسان باندې ګنا ده نو سین مراد کبیره ګنا ده او راګراول معنی چې د انسان په ګنا باندې مرشي لکه شرک شه اولائک پستاغسان اصحاب النار خواندان د اور دي هم فیها خالدون دی با پدی اور کے ہمیشہ وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او غسان چې ایمان راوړ عملونه کوي دوی نیک اولئک اصحاب الجنت دا غسان دوی جنتیان دي هم فیها خالدون دی با پدی جنت کے ہمیشہ وی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کله چې واغستم غواده د بنی اسرائیلونه عبادت ونه کوي تاسو به د الله نه بلچا یا لا تعبدون الا الله عبادت مکوي تاسو به د الله نه بلچا وبالوالدین احسانا او مور خپل سره احسان کوي خېګړه کوي وذل قربا او د خپلوانو سره والیتام او د یتیمانو سره احسان کوي والمساکین او مسکینانو سره احسان کوي وقولوا للناس حسنا او آیت تاسو خلکو ته خبره حسنا کلمه توحید واقیموا الصلاة پابندیو کې د مانځه واتوا الزکات ورکې زکات ثم تولیتم بیا تاسو اوړې دی الا قليلا منکم مگر لږ تاسو نه اوړې دلو انتم مورزون او یې تاسو همیشه اعراض کوونکې همیشه مخړونکې د الله د دین نه وانتم مورزون یې تاسو همیشه اعراض کوونکې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ او کله چې هغه څنګه وعده تاسو نه کنه ته وی ویني دیوبل ولا تخرجون انفسکم او نبو باسي ملګری تاسو من دیارکم نکورن تاسو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکا وانتم تشهدون او تاسو گواهان او تاسو بیان کوونکې وانتم تشهدون او تاسو گواهان
ثم انتم بیاتاسو هؤلاء دا کسان تقتلون انفسکم وجلبا ملگرستاسو وتخرجون فریقا منکم ایستلوتاسو یوڈلستاسونا من دیارهم دکورون دوینا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان امداد وکو تاسو دی په مقابله کې بالاسم په گناہ باندې والعدوان او په زیاتی باندې وَإِيَّاتُكُمْ خَرَالْ بَتَاسُ سَارَا جِلِيَانْ تُفَادُهُمْ تَاسُ پِدِي وَرْكَوَلْ لَغُوِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ اوال دادل چه حرام پتاسو باندې علیکم بتاسو اخراجهم یستلدوی دکورنونا افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان راوړی په بعضی سره کتاب باندې وتکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضی سره کتاب نه فما جزاء من يفعل ذلك منكم فاسنلا سزا داغچا چوی کدا کار ستاسو نه الا خزي في الحياه الدنيا مگر رسایدا په ژوند دنیا کې و یوم القیامت پرز د قیامت باندې يردون الى اشد العذاب واپس وکړي چې دوی سخت عذاب تا وما الله بغافل عما تعملون او نه الله نه خبر داغه نه چې تاسو عمل کوئ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا دا کسان چې دی واغست دی غوړه کدی ژوند دنیا بل آخرت او بل د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب پس پک باندې کړی چې دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه دوی سره امداد وکړي شي ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا لګلو موسی یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام د کتاب ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام د کتاب وقفینا من بعده بالرسل او ورپسې لګلو موږ پس موسی علیہ السلام نه پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل واضح معجزات وأيدناه بروح القدس او من مضبوط کړو د فرشته پاک باندې افکلما جاءکم رسول ای هر کله چراغ تاسو ته پیغمبر بما لا تهوا انفسکم باو صفات باندې چې نه بخو تاسو نفسونو استكبرتم تاسو ان غټو غنا ففريقا كذبتم پس یوډل تاسو باندې نسبت درو کوي تاسو به درو جن غنلا وفريقا وبل تقتلون وجلوا تاسو غیلرا وقالوا او يبد المشركين قلوبنا غلف زنا زمغا دد د علمنا یا زنا زمغا په پردو کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي باندې الله بلکې الله لری کړي دي د خپل رحمتنا بکفر په سبب د کفر کولو د دی باندې فقليلا ما يؤمنون پس ډیر لګ دی هغه چې د ایمان راوړي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي دی باندې الله د کفرهم د وجد کفر د دینا فقليلا ما يؤمنون پس ډیر لګ دی هغه چې د ایمان راوړي یا لګم د ایمان نه راوړي ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم مرکل چراغ دویتا کتاب من عند الله یولوی کتاب د الله د طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کې دا کتابونو چې دوی سره وکانو من قبل دوی مخکې دینا یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون بیان د کوال الذین کفروا پای کسان باندې چې کافرانو یا دې معنا یستفتحون علی الذین طلب د امداد وکاو د الله نه علی الذین په مقابل هغه کسانو کې کفروا چې کافرانو فلما جاءهم ما عرفوا هر کله شراغ دوی ته پیغمبر پاغه صفات دی او پیجند کفروا به انکار وکړه پیغمبرنا فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت الله دی په کافرانو باندې لریواله د الله د رحمت نه کافرانو لرا به سمشترو به بد اوشه چې خرج کړي پاغي باندې ان په سم نفسونه خپل ای یکفروا بما انزل الله دا چې دوی انکار وکړه کتاب نشه الله را لګلې باغیان د وجد زدو د عنادنا ای ينزل الله دا چې را لګي الله من فضله د خپل فضلنا
دخل وحینا علی من یشاء من عباده باغی چابان چې خوش د الله د خپل بندگانو نا فباءوا پس راگیر شدوی بغضبن پی او غضب باندے علا غضبن د پاس بل غضب وللکافرین عذاب مهین او د پار د کافرانو عذاب سپکون کے دے د پار د کافرانو عذاب د ذلت دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویلش دی منافقینو ته دی يهودو ته کله چې ویلش دوی ته دی اهل کتابو ته آمنوا ایمان راوړئ بما انزل الله پاک کتاب چې الله را لګلې قالوا نوایدو انؤمنو قالوا وایدو نؤمنو موږ ایمان راوړو ما انزل علينا پاک کتاب باندې چې را لګلې شوی موږ ته ويكفرون بما وراءه او دوی انکار کوي دا کتاب نه چې سوا د دین دی وهو الحق حال دا چې دا قران حق دی رښتینی دی ثابت دی مصدقا لما معهم تصدیق کون کې دی رښتینی کون کې دی دا کتابونو چې دوی سره دی قل فلما تقتلون او پیغمبر دوی ته فلما تقتلون پس ول وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکدرینا ان کنتم مؤمنین قیتا سمنن کی خپل کتاب لرا ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا راغلو تاسو موسی علیہ السلام په واضح دلایل باندې ثم اتخذتم العجل بیاونو تاسو خلل په خدای تو باندې نیم بعده پزتلو د موسی علیہ السلام نه کوئی تورتا وانتم ظالمون او حال دا چې وای تاسو ظالمان وای تاسو شرک کوونکې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې هغه څنګه وعده تاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورته کومه د پاز تاسو نه غرد تور خذوا ما آتيناكم بقوه واخلي او کتاب چې ما درک تاسو مضبوطیا د عمل باندې واسمعوا من حکم د الله قالوا سمعنا ول دی واورد موږ واسینا او نافرمانی کومه واشربوا في قلوبهم العجل او اسکول شو په زړونو دوی کې محبت دسخي د کفرهم په سبب د کفر کول دوی باندې قل فلما يأمركم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم قل تو پیغمبره بئس ما بد واشه يأمركم به ایمانکم چا امر کوي تاسو باغی باندې تاسو ایمانونه ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل توتوه پیغمبر إن كانت کچروی لكم الدار الآخرة تاصل رکور الآخرت عند الله پنزد اللہ باند خالصة من دون الناس خالصة یواسی من دون الناس بغیر دعام خلقنا فتمنوا الموت پس ارزو کی تاس مرگ اوڑی تاس مرگ لرا ان کنتم صادقین کیتا سرشتنی پخپل خبره کې ولن يتمنوه چردو ارسون کوي د مرګ ابدن همیشه بما قدمت ايديهم په سبب دا باندې چې مخکې کړي دوی لاسونو والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس خامخ او بمم دوی لرزيات احرسناک د خلقنا على حیات په ژوند دنیا باندې ومن الذين او دای کسانو اشرکو چې مشرکان دي یود احدهم وخوی یوتن دین لو يعمروا کاش عمر ورکش دی تعال پسنتن سر کالا وما هو او نه د عمر د دې مزحزی اخلاصون کې د انسان لرا من العذاب د عذاب د الله نه اي عمر چې د عمر ورکش سر کالا یا وما هو او نه د کس دغه تن د مزحزه اخلاصون کې چالرا من العذاب د الله د عذابنا اي عمر کا عمر وغشت لزر کالا والله بصير بما يعملون الله لذن کې د پاغبان شری عملونه کوي دې پورې اولې سره صورت ختم شوه پدې کې بیان د الله د توحید لا اله الا الله دې مضمون باندې اولې سوا د دې نه دې مې سره صورت قل من کان عدو لجبريل نه پدې کې صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نه اعتراضونه د مشرکین پر رسالت باندې ذکر کوي او داغي جوابونه قل من کان عدو لجبريل
او پیغمبر سوک چې دشمن د پاره جبرئیل علیہ السلام نو د جبرئیل دشمنی د پاره هیڅ وجه نشته ده ځکه فإنه نزله على قلبك پس یقینا دا جبرئیل چې راوړل دی قران لرستا پس باندې یا دې متوجه داسرا من کان عدو لجبرئیل او سوک چې دشمن د پاره د جبرئیل نو دین سړی د پاره سعادت له انصاف نشته ده ځکه فإنه نزله یقینا دا جبرئیل چې راوړل دی قران لرا علی قلبک استا پس باندې باذن الله په حکم د الله باندې مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کړي موافق دی هغه کتابونو چې مخکې دي نه دي وهدن او دا قران کامل هدایت دی وبشرا او زیره دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله وملائکته او سوک چاگه دشمنی دا اللہ او دا ملائکو دا اللہ ورسوله او دا پیغمبرانو دا اللہ وجبریل او دا جبریل علیہ السلام ومیکال او دا میکائیل علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین دا فا دلالت پا حضب باندې کئی نو دے نمخ کی عبارت علماء محضوب راوباسی کم انسان جی دا اللہ او دا ملائکو دا انبیاء سر دشمنی کئی دا جبریل او دا میکائیل علیہ السلام سر دشمنی کئی فإنه مجزي بأشد العذاب دې انسان له سزا ور کول شي په سخت عذاب باندې ځکه فإن الله عدو للكافرين پس یقینا الله دشمن دې کافرانو ولقد انزلنا اليك آيات بينات یقینا را لګلم غ پیغمبر ته آیاتنا واضحه وما يكفر بها انکار نه کوي دې آیاتنا الا الفاسقون مگر فاسقان خلق او کلما عاهدوا عهدا ای هر کله چې دوی وعده وکي او وعده نبذه ما تکری وعده لرا فريق منهم يودل دوینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې زیات دوی ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چې راغلی ته ولوی پیغمبر عظیم شان پیغمبر د الله د طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کېو دا اوس چې دوی سره نبذ فريق من الذين پر خود یو ډلې دا کسانو او تل کتاب چورګه شو د کتاب سی پر خود کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رسل شاګاند دوینا ان عمل کوله به کتاب پر خودل کانهم لا يعلمون گویا کدی نه کوئی دا الله کتاب دی واتبعوا ما تتلو الشياطين دا دویم اعتراض اول اعتراض په جبريل او دویم په صفاید سليمان عليه السلام واتبعوا ما تتلو الشياطين او ور پسې شو دا خلق تابعداري وکړي خلقو دا وسوچ لسلبا شیطانانو علی ملک سليمان په سمانه د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان انکار نو کړ سليمان عليه السلام کفر نو کړ سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر خود خلق د جادو وما انزل دیک دما یومان نافیه راضی او دې ما موصوله اول د ما نافیه معنی کو وما انزل على الملكين او نور علی گل شی په دو پرشتو باندې به بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې دیونم هاروت او دبلنم ماروت وما يعلمان من احد او نو خو دې دوار هیڅ یو تنتا حتا یقولا تر دې چې ول بده دوارو انما نحن فتنه یقینا مونږه د پاره د عذاب یو فلا تکفر نتاسو کفر مکوې په ځکه کولو د جادو باندې فیتعلمون پس زکاو بده خلقو منهما دوید زد دې دوارو نه د نور خلقنا ما يفرقون به او جادو چې دای به راوسته پاوي سره بین المرء و زوجه فمن د سړی او د ملګری داو کې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دوی سره رسونګي په جادو سره هیڅ یو تنتا مگر په حکم د الله باندې دیم ترجمه دا ما موصوله نبی امانه دا سره دی وما يعلمان وما انزل على الملكين او چر لګل شوی دو پرشته د بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې یو نوم هاروت او بل نوم ماروت
وما يعلمان من احد او دیو تعلیم نور کو د جادو هي سوتنتا حتا یقولا انما نحن فتنه تر دې چې ویل و دې دواړو یقینا مونږه د پاره د امتحان راغلیو چې فرق و جادو او معجزه کې خلکو ته معلوم شي فلا تکفر نپستاسو کفر مکوي پس د کول د جادو باندې فیتعلمون منهما پس د کو به خلکو منهما د دې دواړو ما يفرقون به غجدای بر او صفای باندې بین المرء و زوجه ومن د سړی او د ملګری دا کې یا د خځې دا کې وما هم بزارین او نو د zarar رسون کې به پر جادو سره من احدن هي سوتنتا نفع د zarar مراد zarar جسمانی دی نو د zarar رسون کې په بدن تا من احدن هي سوتنتا نو د zarar رسون کې پر جادو سره من احدن هي سوتنتا الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې ان تقدیر الہی باندې ويتعلمون وذكوا بد خلقو ما يسرهم ما جادو چې zarar به رسو دوی لپاره په دین کې به zarar رسو انسان بو سره کافر شه ما يسرهم zarar به رسو دوی ته په دین کې ولا ينفعهم فائدہ به نور کول دوی لپاره په دین کې ولقد علموا یقینا دوی په یو لمن اشتراه خامخا چا چوا اوس جادو لرا ما له فی الاخرة من خلاق نبی د انسان لپاره په آخرت کې صحیح سا ولا بئس ما شروا به او سب خامخا بد دغه چې د خرصل پاغي باندې انفسهم خپل نفسنا لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے دوی به شرک نو کړ دوی به جادو نو کړي ولو انهم امنوا چر د ایمان راوړو واتقوا ځان بچ کړو د کفر او شرک نه یا ځان بچ کړو د جادو نه لمصوبه من عند الله خامخا بدل بود الله د طرفنا خیرن بهتره لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے او بوتلان د سحر او جادو باندې یا پاغي بدلی د الله باندې لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے ان د دنیا په حصہ باندې خپل ځان نو خرڅ کړي لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے ولو انهم امنوا چر ایمان راوړو واتقوا ځان بچ کړو د جادو نه لمصوبه من عند الله خامخا بدل بو دی له الله د طرفنا خیرن بهتره لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے ان علم تفصیلی باندې یا ایها الذين امنوا اے مومنانو لا تقولوا راعنا موایتاسو الفاظ دراعنا یا موایتاسو الفاظ چې کې بیا د پیغمبر را ای کې وهم د شرک وی وقول انظرنا وایتاسو وګوره مونږ ته لحاظ وکړه زمونږ واسمعو اومنه هر اومنه حکم د الله یا وکي دي هر یو خیر او پایدې تا وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک دی ما یود الذین کفروا نخو خی آغا سان جی کفر کړه من اهل کتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او د مشرکاننا ای ينزل علیکم دا چراول گل پتا سو باندې من خیر من ربکم سخیر د طرفه د رب تاسو نه والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په خپل مهربانتیا باندې چاته چې الله اراده وکي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ من آیت کلریکم یو آیت لرا او ننسها یا پریدو دی لرا او ننسها یا هیر کو دی لرا استاد سلنا او ننسها یا رستو کو دی لرا تاخیر کو پدې کې نات بخیر منها راتل کومګه پاسان داغینا او مثلها او پشان داغي باندې پاجر او ثواب کې علم تعلم تنپو ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر دی علم تعلم تنپو ان الله یقینا الله پاک له ملک السماوات خاص غلر بادشاہی د اسمانونو دا والارض یودزمکو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نبوی تاسو ربید الله نا سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار ام تريدون ان تسالوا رسولكم آیا تاسو اراده کوي چې تاسو کوي د پیغمبر تاسو نه کما سئل موسی څنګه چې تاسو کړه شو د موسی عليه السلام نه من قبل مخددینا ومن يتبدل الكفر بالايمان چا چې بدل کې واغسکار د کفر په وځ د ایمان کې وبلد ایمان کې فقد ضل سواء السبيل
پس یقینا دے گمراہ شد سملارنا ود کثیر من اهل الكتاب وخوی دیر د اهل کتابنا لو يردونکم کاشواړی تاسو لرا مرتد کی تاسو لرا من بعد ایمانکم پس ایمان راوړو تاسو نا کفارن کفر کونکي حسدا من عند انفسهم دوجد زد حسد نه طرف د نفسون د دوینا من بعد ما تبين لهم الحق پس داغنا چخکارا شدوی تا حق فعفو عفو کی د دوینا واصبحوا مخوالو د دوینا حتى ياتي الله بامره ترې چراتلو کې الله په خپل حکم باندې په خپل فیصله باندې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شی باندې قادر دی قدرت والا دی واقیموا الصلاة ادا کوي مصپاوندو کې د مانځه واتو زکات او ورکې زکات وما تقدموا لانفسکم او اجتا سمخ کې لګي د پاره د نفسونو تاسو من خیرن د سنې کینا تجدوه عند الله وبميتا صاغل رد الله سرا ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاغبان تاسو عمل کوي دن کې ده وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى او ايدي لن يدخل الجنه چر بدن نشي جنت الا من كان هودا مگر او سوچ يهودي او نصارى یا نصراني تلك اوانيهم دادی ارزوگان دوی خیالات دوی قل هاتو برهانکم و پیغمبر راوړی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی بلا من اسلم وجهه لله خبردار بلا بشک من اسلم چا چې تابع کو وجهه ځان خپل لله خاص د پاره د الله وهو محسن حال دار د انسان نیکی کوونکې یا محسن اخلاص کونکے بخپل عمل کے یا وهو محسن او دا انسان تابعداری کونکے د سنتو د پیغمبر فله اجره عند ربه فضل اجر او ثواب د دې پنځ رب د باندې ولا خوف عليهم او نبو یرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبو دوی غم جنشي وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى على شيء ندی نصارا په هیڅ شي د دین باندې وقالت النصارى والنصارى ليست اليهود ندی يهوديان على شيء په هیڅ شي د دین باندې وهم يتلون الكتاب الان کې دوی لولي کتاب لرا كذلك قال الذين لا يعلمون دارنګ ویل به کسانو چې وای نه پوهیدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی باندې فالله يحكم بينهم فصلاو په سلو کې د دې په میانس کې یوم القیامت پرز د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون پاوس کې د دې پاګه اختلاف کوونکو ومن اظلم ممن منع مساجد الله سوق دی لوی ظالم دا چانا چې هغه من کوي خلق د الله د جماعتونو نه سوق دی لوی ظالم په من کوونکو کې ممن دا چانا منع مساجد الله چې هغه من کوي خلق د الله د جماعتونو نه ايذكر فيها اسمه دا چې یاد کړی شي په دې کې نوم د الله ايذكر فيها اسمه دا چې ولسته شي په دې کې کتاب د الله ايذكر فيها اسمه یاد کړی شي په دې کې نوم د الله وسع في خرابها او کوشش کوي پورا نول د جماعت کې اولئک دامن کونکي چې ما کان لهم ندی جائز دی لرا ندی مناسب دی لرا ايدخلوها چې دې دن نشي جماعتونو ته الا خائفين مگر په داس چال کې دی یری دن کې د الله نه یا یری دن کې د مؤمنانو نه لهم فی الدنیا دیلر دنیا کې خزي رسوایی دا شرمندگی دا ولهم فی الاخرته دیلر په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب خاص الله له اختیار د مشرق او مغرب دی فاینما تولوا پس کم طرف ته تاسو واوړې دی فسم وجه الله فساوی طرف ته ذات د الله یا طرف ته قبله د الله ان الله واسع علیم یقینا الله پر علم والا دی یا یقینا الله پر کون کې دی علیم پوهه دی په هر څه باندې وقالوا اتخذ الله ولدا اول بده مشرکین نیول الله نائب
نیول دی الله اولاد سبحانه پاک دی الله د اولادنا پاک دی الله د نائباننا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ خاص الله اختیار کړي او سوچ اسمانونو کې دا چشمکو کړي کل له قانتون طول الله تعجزی کون کړي طول خاص الله ته تابعدار دي بدیع السماوات والارض دی مثل پیدا کون کې د اسمانونو سمکو دي ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو سمکو دي د نقشې سابقینا پیدا کون کې د اسمانونو سمکو دي و اذا قضى امرا کله چې الله اراده وکړي او کار فانما يقول بشکوای الله له ذ کار تكون موجود شا فيكون بشد موجود وقال الذين ويل كسانو لا علمون چاغي نه پویدل لولا يكلمنا الله ولخبر نکوي موسی الله او تاتينا آيه يا راول مونته او نه خیا معجزه كذلك قال الذين من قبلهم دقرنګ ویل با کسانو چې مخکې د دوی نو مثل قولهم پشان د وینا د دوی باندې تشابهت قلوبهم یوشان شوی دي زونه د دوی قد بينا الآيات يقينا واضح بیانم آیاتنا لقوم يوقنون د پاره د قوم چې یقین کوي ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا موږ لګلې پیغمبر ته د پاره د ښکارا کول د حق بشيرا زیر ور کونکې ونذيرا او يرونکې خلق لرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم او تپوس وونه کړي ستانه په بار د جهنم یانو کې ولا ترضى عنك اليهود چر برازین شي خوشاله بنشستانه پیغمبر يهوديان ولن نصارى او نصارى حتى تتبع ملتهم ترجته تابعدارو کې پیغمبر د دین د دوی د طریقو د دوی قل ان هدى الله هو پیغمبر یقینا هدایت د الله هو الهدى اغه کتاب د الله ولئن اتبعت تابعدارو کړه اهواهم د خواهشات د دوی بعد الذي جاءك من العلم بس داغنا چراغ تا ته علمنا مالک من الله من ولي ولا نصير نبوی تعالی پیغمبر د الله د طرفنا سوق دو سو نو سو کندادي الذين آتيناهم الكتاب اغسان چې ورکړل موږ ته علم د کتاب یتلونه لولي کتاب لرا حق تلاوته په مناسب لستو د کتاب باندې یتلونه دوی تابعداري کوي د کتاب حق تلاوته په مناسب تابعداري کول د قران باندې مناسب کو تابعداري کول د کتاب باندې اولئک یؤمنون به دا کسان دوی ایمان راوړي په کتاب باندې ومن یکفر به او چا انکار وکړ الله د کتاب نه فاولئک هم الخاسرون پس دا کسان هم دوی تاوانیان دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمت زما اللتی هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړې پتا سبحان دې وانی فضلتکم او یقینا ما غره کړی تاسو علی العالمین خلقو د خپل زمانه باندې واتقوا یوما او یریږي د عذاب د ورځنا لا تجزی نفس چې بدل ورنکي او نفس عن نفس بل نفس شيئا نشي ولا يقبل منها قبول من کړش د نفسنا عادل سمال ولا تنفعها او پایده ورنکي د نفس مشرک تا شفاعت شفارس ولا هم ينصرون او نو دوی سره امداد وکړي شي هو اعتراضات مشرکین ذکر شو پر رسالت باندې دوم او تم اعتراض ترمنځ درې خبره بیانې یو بیت الله د الله د توحید لپاره جوړ شوی دی نو په دې کې ولې شرک کوي دویم پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دعا د ابراهیم علیه السلام د نوولې نه منای او دریم توحید د ټول انبیاء علیهم السلام مشترکه مسله ده خصوصا تاسو نیکونو په دې باندې وصیت کړو نو تاسو ولې نه منای اول شان د ابراهیم علیه السلام او بیا شان د بیت الله ذکر کړي او دعاګان د ابراهیم علیه السلام وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې امتحان وکړ ابراهیم علیه السلام باندې رب دغه د کلماتن په اوسو حکمونو باندې د کلماتن په اوسو خصلتونو باندې فاتمهن پس پورا ادا کړ ابراهیم علیه السلام غیلرا یا فاتمهن
پس راتلو کہ ابراہیم علیہ السلام پاغي باندې قال ویل الله پاک انی جاعلک یقینا ذکر سن تعالی را للناس د پار د خلق اماما پیشوا قال ویل ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی الله ورته زما د اولاد نو مشران قال لا ينال عهد الظالمين ویل الله نرسی وعده سما ظالمانو تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او کلا چوکر زمون بیت الله زید پار اجر او ثواب د خلقو یا زید پار د جمع کېدو د خلقو وامنا او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اول مونږه اونې سید زید ابراهيم عليه السلام نا مصلى زید مانځه واحدنا الى ابراهيم او حکم کړه مونږه ابراهيم عليه السلام ته او اسماعیل عليه السلام ته ان طهر بیتیا دا چې پاک ساتي تاسو دعا کور سما للطائفین د پاره ثواب کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا کله چې ول ابراهيم عليه السلام اے زمګ ربا وګرځه د کلی لره امنن زید امن ورزق اهله من الثمرات اور رزق ورکې د دیو سیدونکو ته د میونا من آمن منهم بالله واليوم الاخر او چاته چې ایمان راوړي دین په الله باندې واليوم الاخر پر ورځ اخرت باندې قال ول الله پاک ومن كفر چاج کفر کا فومته قليلا پس کبر کم دلر لگا ثم اضطره بیاراب ولم دلرا مجبور وکم دل الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد سے دورتلو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت بیت الله و اسماعیل علیہ السلام هم دوار ویل ربنا اسم ربا تقبل منا قبول کې زموږ عمل انك انت السميع العليم تجي الله خاص اوریدونکو په ساته ربنا وجعلنا مسلمين لك اسم ربا وګرځم همیشه تابعدار تعالی را ومن ذریتنا وسمد اولادنا امه مسلمه لك یودلا تابعدار تعالی را وارنا وخمت مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه کارونه د حج زمونږه وتوب علینا الله مهربانیو کې مونږ باندې انک انت التواب الرحیم تجي الله خاص توبه قبلونکو مهرباني واخر الدعوانا الحمد لله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة دو ميسا شروع اثبات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی او اعتراضات مشرکین ذکر شو دوم او اتم اعتراض ترمیانځ درې خبره بیان دي یو خبره بیت الله د الله توحید د پاره جوړ شوی دی او دې تاسو ولې شرک کوي دویم خبره دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبشر د ابراہیم علیہ السلام دے یا دعا د ابراہیم علیہ السلام د تاسو ولې نه منئ دریم توحید د ټولو انبیاء علیهم السلام یو مشترکه مسله ده خصوصا تاسو نکونو پاغي باندې وصیت کړو دا تاسو ولې نه منئ یو خبره غ ذکر شان د بیت الله او شان ابراہیم علیہ الصلات والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بیان د دویم خبره چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا د ابراہیم علیہ السلام د تاسو ولې نه منئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیوټي ذکر کوي چې هغه دنیا ته صد پار راغلي دي دا سلور کارونه دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ته داغه د پار راغله وو ابراہیم علیہ السلام دعا کړو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم
ربنا ایزم غربا وبعث فیہم اولگ پدی مکی والو کی رسولا منهم پیغمبر د دوی د جنسنا یتلو علیہم آیاتکا چلل پدی باندستا آیاتنا ويعلمهم الكتاب وخير علم الكتاب والحکمت و سنت طریقی ويزکیهم اللہ پاکوی دی لرد بدو اخلاقنا بدو اعمالنا انک انت العزیز الحکیم تچی اللہ خاص تزور و حکمت والائے ومن يرغب عن ملت ابراہیم مخنالی اعراض نکی دین دا ابراہیم علیہ السلامنا الا من سفه نفسه مگر وسوک چاغ بیوقوب کی خپلسان لرا ولقد استفیناه فی الدنیا او یقینا غرکړه مونږ دلته په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا دا ابراہیم علیہ السلام خامخا په آخرت کې وانه فی الاخرة او یقینا دا ابراہیم علیہ السلام په آخرت کې لمن الصالحین خام خاوی بده د نیکانو خلقنا د کاملو نیکانو خلقنا اذ قال له ربه اسلم کله چې ول ترب د غاړه کې تابعدار شه قال اسلمت لرب العالمین او ابراهیم علیہ السلام ما غاړه خدا رب د مخلوقات تا ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون دریدن بیان د درې خبرې توحید د ټول انبیاء علیهم السلام یو مشترکه مسله ده خصوصا تاسو نکونو په دې باندې وصیت کړو نو تاسو ولې دې نه انکار کوئ ووصى بها ابراهيم بنيه وصیت کړو په دې مسلې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام وصیت کړو خپل زامنو ته او ویلو یا بنی ای زامنو ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله غوړه کړی تاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یی تاسو غاړه کې خودن کې الله تا ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت جواب د شوبه مشرکین به یعقوب علیہ السلام وصیت کړو الله راشد یعقوب وصیت وګوره خدای الله په توحید وصیت کړی دی ام کنتم شهداء ایو تاسو موجود اذ حضر یعقوب الموت